بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم دوستان، نن به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولادت با سعادت داغه عقیقه داغه نوم مبارک او بیا چې کوم دی داغه د پیدایش نمخ کې کوم حالات مختصر غونډه جایزه داغه غستلی د ټول ناولنی خدا خبر په ذهن کې ساتل پکار دي چې د واقع اصحاب فیل چې کوم دی داغه د 50 ورځې ورستو ما تاسو ویل چې په دې کې اختلاف سو کوئی 25 ورځې ورستو سو کوئی 50 خو 50 دا ورځې چې کوم دی دین ورستو یعنی په 8 ربیع الاول کې د ګل په ورځ باندې په مطابق په اپریل 570 مکه مکرمه کې صوبه صادق په وخت کې ابو طالب کرا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولادت با سعادت وشو. مشهور د محققین په لحاظ سره د پیغمبر اسلام تاریخ پیدایش کم دیغه دغه د محققین په لحاظ سره د پیغمبر اسلام تاریخ پیدایش 8 ربیع الاول دی او د جمهور علما کرام په نسبت چې کم دی 12 ربیع الاول دی او مشهورم 12 ربیع الاول چې کم دی د پیغمبر اسلام تاریخ پیدایش دی. عبد الله ابن عباس او جبیر بن مطعم چې کم دی دا غیم دغه قول منقول چې د پیغمبر اسلام تاریخ پیدایش کم دیغه 8 ربیع الاول دی. عثمان بن ابي عاص کم دیغه مور فاطمه بنت عبد الله فرمایي چې پیغمبر اسلام چې کلم ورځ پیدا کېدو نو د پیغمبر اسلام د مور سره د حضرت آمنه دا غي سره زه موجود وم. دا فاطمه فرمایي چې پیغمبر اسلام په کوم وخت کې پیدا کېدو نو په هغه وخت کې د مور سره موجود وم سره نو ما وختل چې د پیغمبر اسلام دا کور چې کوم دی سم نورانیت شو سم رڼا بکیره تک سپین رڼا شو پای کې د سیمه محسوس هو چې د اسمان د استوري چې کوم دی د پیغمبر اسلام د کور ته راغلي دي د امینی د کور ته دن راغلي دي چې کوم دی سره دا وریزم را دن نشوي د سم وایي د پته غوځبنه ما دا ګمان وکړو چې د استوري چې کوم دی په باندې برابر وزي دومره رڼا شو د پیغمبر اسلام د پیدایش نمخ کې د امینی کرا. عرباز بن ساریه رضی الله تعالی عنہ روایت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم والده ماجده فرمای چې ولادت با سعادت په وخت کې یو رڼا چې کوم دی راغله چې هغه د شام محلات چې کوم دی هغه روخانه دومره رڼا شو د شام محلات تا رڼا چې کوم دی ورسېدله او نورم د سیره دي چې خبره پکې دا سیره دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ولادت با سعادت نمخ کې چې کوم دی یو رڼا رڼا چې کوم دی کور روخانه کو او تر دې پورې بکری روایتونه مرادي چې حضرت مریم علیه السلام او حضرت آسیه بیبي او نور چې کوم دی د جنت چې کوم بیبیانی د غور علي او امینی بیبي له چې کوم دی زیره ورکو چې مبارک شتا کړه داسي او اولاد را روان دي داسي بچی را روان دي چې به د دوانو جانو سرداري او خوشخبری چې کوم دی هغه له ورکړه او د به چې کوم دی سره محمد د نومي او د به د الله تعالی رسولي د په مکه کې چې کوم دی سره هغه پیدا کیږي او د چې کوم دی ستا کړه پیدا کیږي دا ډېر شی روایتونه مختلف چې کوم دی را دي. د شام د علاقې و د زګه خو د شام کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سفرهم اول شام ته تلو. اسماعیل علیه السلام بارکیم دا سره دی او قریب القیامت چې کوم دی قیامت ته نږدې به هم ټول کسان چې کوم دی شام علاقې ته غونډي کول د مسجد اقصی کې چار چاپیره چې کوم دی لکه په دمشق یو جمعات ته دا غي چې کوم دی مشرق طرف ته یو مناره د شرقیه مناره کې به عیسی علیه السلام راکودي نو لہذا پیغمبر علیه السلام هم خلکو د قیامت ته نږدې چې کوم دی شام ته هجرت ترغیب ورکول چې تاسو شام طرف ته هجرت کوي الته کې کوم دي سره خپل هجرت اختیاروي. یعقوب بن سفیان په اسناد د حسن سره فرمایي عائشه روایت کوي چې یو يهودي چې کوم دي په مکه کې په غرض د تجارت سره راتلو راغله په مکه مکرمه کې تجارت کوونکې او یو يهودي هغه د شپې خوب ولیدو چې د قریش نه تاسو کو چې آی نن شپه چې کوم دي څوک ماشوم خونه پیدا شوی دغه يهودي د مکی مکرمه د خلکو ته پوښتنه کو چې نن شپه خو څوک پیدا شوی نه دي نو قریشان وی چې موږ ته معلوم دي څوک بیا پیدا شي یا باندې پیدا شي. يهودي ته پوښتنه تاسو لار شي تحقیق وکړي چې آیا چې نن شپه چرته څوک ماشوم پیدا شوی دی کنه دی پیدا شوی چې خلکو ته پوښتنه کو نو خلکو ته وی چې د عبد الله بن عبد المطلب کرے د عبد الله کرا یو زوی پیدا شوی دی نو دی کسان او دوی چې دا کړه زوی پیدا شوی دی خو د شي زوی دی چې هغه چې کم دی سي دغه پدوانو ولو ترمنځ چې کوم دی یو مهر نبوت ته نو دا يهودي و چې مال دغه ماشوم خاله بوده
دغه ماشوم چې کوم دی هغه لیدل غواړم چې د يهودي راوسته د ماشوم چې د ول د ناس باندې چغه وسره به هوش شو چې را پاسې دوی د دې ماشوم دی بني اسرائیل ته وی چې بني اسرائیل تاسو باندې نبوت تاسو نه لاړو ختم شو او نبوت نه تاسو محروم شئ او د شي کسته نبوت په حواله شو چې د پیدایش کوم دی هغه برکت ته هغه تاسو باندې د شی حمله وکړي د دین چې کوم دی ټول دینونه باندې به عام شي او د به چې کوم دی د مشرق نه تر مغرب پورې د بادشاہي د حمد و ثنا چې کوم دی هغه بکیږي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدایش ورځ رانږدې شو پیدا کېدو د کسرا مانی او داغه ایوان چې کوم دی ایوان کسرا پاره کې سوال لسی کوم دی هغه ارتاوي شي او نهر ساوا چې کوم دی هغه وچو نو دغه دوران کې چې کله کسرا ته پته ولګي د روم بادشاہ ته پته ولګي چې دغه چې کوم دی سره نهر ساوا چې کوم دی سره هغه وچو دي نو خپل وزیران راغون کړل او ورته وی چې مونږ یو محفل منعقد کوو چې مونږ د دې خبرو وکړو په دغه دوران کې یو کس راغی ورته وی چې د فارس آتشکدی چې کوم دی هغه مړ شي چې د فارس آتشکدی چې کوم دی د زرو کارونه بل شي او چرته مړ شي وی وی خو په دغه ورځ باندې چې پیغمبر سلام پیدا شو نو د فارس چې کوم دی آتشکدی هغه مړ شي نو دی نور پریشانیم سیوا شو نو دغه لکه مبزان چې کوم دی ودرې دوه ته وی چې نن شپې ما خوب لیدل دي چې یو سخ اوخته سخ مضبوط اوخته او عربي اسونه چې کوم دي سره هغه خپل ځان په سراکاږي او دریای دجله چې کوم دین هغه نه پار کوي یعنی یو سخ اوخته مضبوط اوخته او هغه اوخ راځي د عربیانو عربي ګوړي چې کوم دي اسونه هغه علي او د دجله د دریاب نه چې کوم دي هغه پار کوي او بل ملک ته چې کوم دي هغه کوي نو کې اسلام مبزان ته وی چې ساده خو خوب چې کوم دي څه تعبیر دي مبزان وی چې شاعر چې په عربو کې داسې یو عظیم الشان حادثه را پیښیدونکې چې د هغې په وجه باندې به دا حالت را پیښیږي نو کسرات توثیق وکړو او اطمینان وکړو چې نعمان بن منذر ته وی چې ته لاړ شه ما په دې علاقې کې یو غټ عالم راوله چې دغه سوال تاسو جوابونه تاسو وکما نو نعمان بن منذر لاړو یو عالم عبدالمسیح چې کوم دی غسانی هغه راوستو عبدالمسیح ته وی حاضر کو دا بادشاہ عبدالمسیح ته وی چې اے عالمه ستانه کم تاسو کوم د جواب تل لري عبدالمسیح ورته وایي چې سیبا چې ته زمانه څه تاسو کې مالګه جواب راتلو نو زه بدله جواب درکړم کمال جواب نه راتلو نو زما مشران شته زه به داغه نه تاسو کوم تا ته بستا جواب چې کوم دی میلو شي نو دغه واقعیا چې کوم دی بیان کړ عبدالمسیح وایي چې ما د خود دې علم نشته دی لہذا زما یو ماما دی او هغه ماما چې کوم دی سره هغه سطیح داغه نوم دی نو لہذا زه داغه نه دی تاسو کوم نو دی بچاو د سپګدست لاړ شو تیز اس ځان سره کا سپګدست لاړ شو داغه د تاسو کا عبدالمسیح چې د خپل ماما خواله راغې سطیح خواله نو سطیح چې کوم دی هغه اشعار وته ویل او تاسو نه دی وکړه خبره نو د مرګ په حالت کې نږدې نو دوته وی د عبدالمسیح او خپل خوب چې کوم دی واورو او نو دوته وی چې د سطیح وته وی د عبدالمسیح چې کوم ماما د سطیح دوته وی چې د شي کلام تلاوت په کثرت سره کوي او صاحب عصا چې کوم دی کله ظاهر شي او وادي سما او رواج کم دي سره هغه دریای ساوا چې کم دي کله و چې د فارس اور چې کومه مړ شي نو او د شام نو د سطح د پاره به ماخم نه پاتې شي مطلب دا چې دا د حالت را پیښ شي کنه نو زما د پاره بیا ماخم نه پاتې زما به اخرنه ورځ د ټیم کې او ساسان چې کم دي دغه یو سوخ نارینه او زنانه چې کم دي هغه په قدر د بادشاہت چې کم دي لګي پاتې شي او نور یو شی چې کم دي هغه کار نه کوي نو سطیح چې دا خبره وکړه چې وته وی چې داس یو کس را روان دی دغه کس دا پیغمبر دی نو سطیح دغه خبره وکړه دا غین رسو سطیح چې کنده سره هغه وفات شو د پیغمبر اسلام والسلام پیدایش با سعادت چې کوم دی هغه وشو و د پیغمبر اسلام په پیدایش چې کله وشو نو داغه مور بیبي فرمایي چې څنګه چې واړه عام روټین باندې څنګه پیدا کیږي نو هغه نه سنتي او هغه چې کم دی سره هغه باندې ګندګي خامخا لګي پیغمبر اسلام پاک صاف چې کم دی پیدا شو د ولادت هغه ګندګي هغه په پیغمبر اسلام باندې و پیغمبر اسلام سنت کړی شو چې کم دی سره هغه پیدا کړی شو نو عبدالمطلب چې کله دلته وکتل چې آیا زما د نوسې چې کم دی خدا سي په حالت کې پیدا شوی نو د الله تعالی حمد و ثنا چې کم دی بیان کړه او دی عبدالمطلب چې کم دی خپل زوی نوم چې کم دی محمد کې خودلو وای دا په دی وجه کې خودلو چې عبدالمطلب هم یو خوب لیدلو خوب دا سې لیدلو چې د عبدالمطلب چې زما د ملانه چې کوم دی یو زنجیر را اوتلو او هغه اسمان طرف ته چې کوم دی بره شو د اسمان او د ځمکې ترمنځ چې کوم دی مشرق طرف ته او مغرب طرف ته دی ټول طرفونه چې کوم دی هغه زنجیر هغه خور شو به هغه بیا ونه جوړ شو
او د ونې په هر یو څانګه کې چې کوم دی او رڼا چې کوم دی هغه ځلېدل آفتاب او چې د هغې رڼا چې کوم دی د نور د رڼا نه زیاته سیوا وه او یا درجې سیوا وه. نو خلک د دغې څانګو پورې چې کوم دی یو ځای کېږي او دا څانګې چې کوم دی را دغه کوي. خو د قریشیان بعضې خلک داسې دي چې هغه د دې ونې کوشش کوي چې دا ونه کټ کړي، خو چې کله دې ونې ته رانږدې کېږي نو بس یو حسین جمیل ښایسته ځوان چې کوم دی ګوري او هغه دغه ځوانان چې کوم دی دغه قریشیان هغه د دې ونې نه لرې کوي. نو معبرین د دې خواب دا تعبیر کوي که نه چې ورته فرمایي چې عبدالمطلب ستا په نسل کې به یو الک پیدا کېږي چې هغه د مشرق نه تر مغربه پورې د هغه خلک به د هغه تابعداري کوي او د هغه خبرې ومني او د اسمان او د ځمکې خلک چې کوم دی هغه به حمد و ثنا د دغې کس کوي، د پیغمبر اسلام به حمد و ثنا کوي. نو دې وجې نه عبدالمطلب چې کوم دی د خپل نوسي نوم محمد کېښودلو. نو چې کله د خپل د زوی نوم محمد کېښودلو نو قریش خلکو وی چې لکه دا څنګه نوم تا کېښود، دا خو مخکې تا خپل اولاد کې ستا په خاندان کې خودي نوم د چا نه و. نو چې دا نوم چې کوم دی دا ما کېښودلو. او په دغې دوران کې چې کوم دی سره د دې مور بیبي چې کوم دی هم خوب لیدلی چې په خوب کې ورته دا ویلی شو چې تا خپل زوی له چې کوم دی سره محمد نوم کېده یا احمد نوم وله کېده. نو بیا د دې مور بیبي آمنه بیبي چې کوم دی هغه خپل زوی له نوم چې کوم دی سره اول احمد کېښودلو. نو د پیغمبر اسلام دوه نومونه مشهور دي، محمد احمد، دا دوه نومونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشهور دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا شو په اومه ورځ باندې د نیکه چې کوم دی د عقیقه وکړه، چونکې پلار خو د پیدایش نه مخکې وفات شو، دلې عقیقه وکړه او دلې په اومه ورځ باندې نوم چې کوم دی محمد ول نوم هغه کېښودل. دا محمد نوم د اوسه پورې چې کوم دی ستایلی شوی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدایش چې کله وشو نو د هغې نه وروسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنیت چې کوم کنیت دې ته ویل کېږي که نه چې پلار د زوی په نوم باندې یا زوی د پلار په نوم باندې مشهور شي هغې ته کنیت ویل کېږي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنیت ابوالقاسم و، دا مشهور اوس هم خلک یادوي چې څوک ابوالقاسم څوک دی، د پیغمبر اسلام کنیت دا یادېږي. خو حضرت انس او دویم روایت کې داسې راځي چې د پیغمبر اسلام بل دویم کنیت چې کوم دی ابو ابراهیم دی. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې کله د ماری قبطیې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابراهیم زوی پیدا شو، وی جبرئیل علیه السلام چې په خدمت کې حاضر شو د پیغمبر اسلام، نو جبرئیل علیه السلام السلام علیکا یا ابا ابراهیم، اې د ابراهیم پلاره پتا باندې سلام وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابا ابراهیم په نوم باندې چې کوم دی هم هغه شوی دی. دا زمونږ او سود لپاره پکې دا خبر هم ده چې یو کس ځان ته کنیت غدي لکه څوک د چا پلاری، لکه مثال په توګه د چا زوی چې کوم دی دا حذیفه د هغه نومي یا عبدالله د هغه نومي دی ابو عبدالله، نو دی خپل کنیت هم په دغه طریقې سره ابو حذیفه ځانه کېښودلی شي، ابو محمد ځانه کېښودلی شي. نو کنیت چې کوم دی کېږي، خو په دې کې دا یو سوال واردېږي چې د چا واده نه وي نو آیا د واده نه مخکې دی ابو کنیت ځانه کېښودلی شي د زوی په نوم باندې؟ نو په هغې کې علما کرام چې کوم دی اجازت ورکړی دی. لهذا د پیغمبر اسلام ولادت